سلام علیکم. عزتمن د مراد درېیمه ښځه په فاطمې باندې یعنې څنګه کارونه کوي. تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا درخواست وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټغۍ نشان ووایئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د پښتنو یو ډېر ښه نوم او یو شان به یې و، غټ عزت خو به یې و. داسې وخت راغله چې د ډېرو دلګانو د لاسه د پښتنو نوم ډېر سپک شو. پښتانه دومره وشرمېدل چې اوس یې خلک په ټوکو کې یادوي. موږ نیکونه پښتو ته دومره عزت ورکړی و چې ښه دې نه و. هر یو قوم به د پښتنو عزت کوو. په پښتنو کې اوس داسې خلک هم پیدا کېږي چې د خپل عزت هم پروا نه ساتي او د نورو د عزت هم ورسره پروا نه وي. هغه داسې چې ډېر برواګان دغه شانتې د دې دپاره ځان ته ښځه نکاح کوي چې دا وچلوي او غلط کارونه پرې وکړي او ډانسونه پرې وکړي او ډرامو کې پرې کارونه وکړي، غلطو کارونو پرې پیسې وګټي. موږ دا خبرې خو د ځان نه کوو ځکه چې څه وخت مخکې د نیلم ګل ویډیو ډېر غټ ثبوت دی. نیلم ګل پخپلہ ویلو چې زه به خپل خاوند د یوې شپې زه به یې په 200 ته بوتلم او د یوې شپې به یې په ما باندې 100 روپۍ اخیستلې. اوس چې زه دغه کارونو نه ووتلم اوس د ما نه ورته اخیسته جینۍ دته میلاو شوله. اوس هغه سارو ته بوځي او د شپې ته نه 500 روپۍ اخلي. دا د نیلم ګل د خولې وینا وه او دا خپله نیلم ګل دا خبره کوله چې مراد د ماته سري راوستل. هغه نه وروسته بیا فاطمه پیدا کړله. زه یې درېیمه ښځه ومه، ما یې څلورمه ښځه فاطمه ګل راوستله. نیلم ګل په خپله ویډیو کې ویلو مراد غواړي چې په فاطمه ګل بزنس شروع. بیا خو د هغې خبرې ورو اختیا کېږي ځکه چې اوس مراد فاطمه ګل ته د فیسبوک پیجونه ساز کړي دي او اوس یې په هغې باندې مشهوره وي. هغې باندې ورته ګاګ پیدا کوي. د پیج د لارې نه ورته مسافر پیسې ورلېږي. دوی غلط کارونه ورسره عزتمنو چې داسې د بې شرمو خلکو اواز اوچت نه شي نو دا ممکنه ده حال لري نه ده دا به دغه شانتې مخیمه شي او په هر ځای کې به بیا دغه شانتې غلط کارونه کېږي. باید چې موږ د داسې خلکو په باره کې اواز اوچت کړو، خلکو ته یې په ګوته باندې کړو. حکومت نه غواړو چې د دوی پوښتنه وکړي او دوی د دې غلطو کارونه منع وکړي. او زموږ نننۍ ویډیو تاسو زموږ د ویډیو په باره کې څه ویل غواړئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ. مننه کوم زموږ دا ویډیو تر اخره پورې کتلي وي. نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټغۍ نشان ووهئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.